السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو ګورئ امان الله حجابي. زه په خپل امان الله یم. زما موضوع نن د نادر علي هغه فودکاسټ دی کوم چې هغه د ډاکټر ذاکر نایک سره په ملیشیا کې کړی دی. دا فودکاسټ چې دی 15 ورځې مخکې شیر شو او 4.3 میلیون خلکو چې دی هغه کتلی دی، یعنې ویورز په هغې باندې راغلي دي. نو دا ډېر لوی تعداد دی د کتونکو. او دا فودکاسټ چې دی 1.45 منټ دی، 1 غنټه او 45 منټ دی. فودکاسټ ستاسو په علم کې لږ اضافه وکړم. فودکاسټ د ویډیوز اډیوز کمپلیټ ډیجیټل ویډیوز اډیوز چې د هغې لړۍ ته ویلی کېږي چې په هغې کې ویډیوز په یو ترتیب سره شیر کېږي. د میلمنو نه د هغه د زندګۍ هر قسمه معلومات په یو ترتیب کې، مثلا په یو سیریز کې کوم چې شیر کېږي، څنګه چې ډرامیز وي او یو سیریز یو سیزنوار شیر کېږي، دې ته فودکاسټ ویلی کېږي. نادر علي چې دی دا اولنی فودکاسټر دی چې هغه د پاکستان د طرف نه د ډاکټر ذاکر نایک سره چې دی هغه فودکاسټ وکړو. نادر علي چې دا اوله کې د فرینکس کول په فرینکس سټار باندې ډېر زیات مشهور و، خو نن سبا هغه یو بهترین یوټیوبر او فودکاسټر دی. د هغه فودکاسټ چې دی ډېرې زیاتې خلک خوښوي او د مختلفو مکتبې فکر سره د هغه فودکاسټ وي. هغه د هر یو مسلک د علماو سره، د هر قسمه سیاسي خلکو سره او د هر قسمه ایکسپرټ او ماهرینو سره خپل فودکاسټ چې دي هغه کوي. د ډاکټر ذاکر نایک سره کوم فودکاسټ چې هغه کړی دی نو دا ډېر زیات مشهور شوی دی او په دې کې هغه اولنی تپوس دا وکړو چې ما تقریبا څومره یو لیست تیار کړی و د فودکاسټ دپاره د کسانو، نو په هغې کې اولنی نوم چې دا د ډاکټر ذاکر نایک و. الحمدلله هغه کس چې دی هغه ماته میلاو شو، د هغوی سره زه نن مخامخ ناست یم. د هغوی شکریه یې ادا کړله. دعا سلام نه بعد هغوی بیا د هغوی نه تپوس وکړو چې د نادر علي د پاکستان نه تقریبا 6 غنټې سفر نه بعد د ملیشیا ته تللی و د فودکاسټ دپاره. او دا تپوس ترې وکړو د ډاکټر ذاکر نایک نه چې د بچپن ذاکر نایک څنګه و. نو ډاکټر صاحب ورته وویل چې هغه یو شرارتي ماشوم و، څنګه چې عام ماشومان شرارتي دغه شانتې شرارتي و. او بل دا ورته وویل چې په بچپن کې زما ژبه چې ده دا بنخطله او مثلا هغه حق لافان چې کوم ته ویلی کېږي، هغه ورته وویل چې زما نه به چا تپوس وکړو چې ستا نوم څه دی، نو ما به ورته ذاکر وویل. مثلا زما نه به دا ذاکر چې دی دا په اوله پېره نه شو ویلی کېدی، نو دا به زما نه ډېر اوږد شو. نو دا داسې زما یو بچپن و د سکول لایف. هغه ویل چې ما یو کرسچن سکول چې و په هغې کې ما ایډمیشن کړی و او میټرک ما د هغه کرسچن سکول نه کړی دی، خو په هغې کې 80% چې دي دا مسلمانان وو. بل د سپورټ سره هغه ورته وویل چې د سپورټ سره زما ډېر شوق و او په سکول لایف کې خو هغه وویل چې مثلا ما څه خاص کارکردګي ونه کړله. البته کله چې د کالج لایف ته لاړم نو د کالج په لایف کې هغه ویل چې یو 10 کیلومیټر یو منډه وه او په هغې کې یوه هفته ټایم و. او ما د یو مسلمان نه تپوس وکړو چې د دې ریکارډ چې دی دا څومره دی او د چا سره دی. نو هغه مسلمان هغه ویل چې ما ته تجزیه قسم خبره وکړله چې ته په ریکارډ باندې څه کوې، اول خو ته منډه ووهه چې ته منډه والی شې که نه شې والی. نو ذاکر نایک ویل چې ما سره یوه هفته ټایم و، یوه هفته چې دا ما تیاري وکړو او د هفتې نه بعد هغه منډه چې دا هغه ریکارډ چې دی دا هغه کس دا ما مات کړلو او ما ګولډ میډل چې دی دا واخیستلو. د ملک په سطح باندې ګولډ میډل چې دی هغه ویل ذاکر صاحب چې دا زما سره دی او ما اخیستی دی. کرکټ زما خوښ دی، خو کرکټ چې دی دا د ټایم ضایع کېدو نه علاوه بل څه نشته په دې کې، ځکه چې هغه وایي چې په دې کې ټایم چې دی دا ډېر زیات ضایع کېږي او ورزش چې دی دا په دې کې ډېر کم دی. په ګیمز کې هغه ورته وویل چې فوټبال شو، باسکټبال شو، هاکي شوله وغیره دا ښه ګیمونه دي او مثلا په دې کې انټرسټ اخیستل پکار دي. او نادر علي د هغوی نه یو تپوس بل وکړو چې آیا مثلا زه چې د کوم ځای ته ستاسو د ځای ته راغلی یم نو دا په دنیا کې یو جنت دی او ډېر ښکلی سینري ده، مزېدار کور دی، ښایسته او ډېر VIP ماحول دی. خو بیا هم تاسو په
انډیا کې پاتې شوي، انډیا کې لوی شوي، انډیا کې بچپن تیر شوی دی. نو آیا انډیا تاسو ته یادېږي؟ هغه ورته وایي چې افکورس چې انډیا راته یادېږي. بل په انډیا کې هغه وویل چې زه کوم شیز مس کومه نو هغه د دعوت هغه کار وکړم چې به ما په یو کولاو میدان کې او په لکاو خلکو مثلا 10 لاک خلکو ته به ما سپیچز کول، خپل تقریرونه به مې کول، خلکو له به مې دعوت ورکوم او د دنیا د هرې کمیونټۍ خلک به په هغې کې موجود وو، مثلا مسلم، غیر مسلم، نان مسلم. د انډیا ډېره لوی آبادي ده. هغه به وایي چې زموږ سره به په مجموعه کې تقریبا 10 لاک خلک چې دي دا موجود وو او مختلف قسمه سوالات به هغوی کول، هغوی به اسلام قبلولو. نو دا سیس چې دی دا زما ډېر زیات یادېږي. بله وکړله چې مثلا کومه مجموعه به چې په انډیا کې لګېدله نو دا مجموعه د انډیا نه علاوه په 3 نورو ملکونو کې هم لګېدی شي چې په هغې کې پاکستان، بنګلادیش او ملیشیا دا چې دي دا شامل دي. خو پاکستان ته هغه ویل چې په 1992 کې زه تللی وم او په 1992 کې زه نه دومره فیمس وم او نه زه د دعوت د کار سره داسې تړلی وم څنګه چې مثلا اوس یم او نه دومره خلکو پېژندم. بنګلادیش ته د تلو ما ډېر کوشش وکړو، 2 پیرې ما ټرای وکړله تر اوسه پورې، خو مثلا هغه ویل چې هغه ټرای زما کامیاب نه شول او زه لاړم نه د سپیچ دپاره، ځکه چې څه سیکورټي تھریټس موجود وو. نو د هغې د وجې نه به زما ویزه دوباره چې دا کینسل شوله. نو هغه ویل چې کله زه په 1916 کې د انډیا نه رالم نو ما خو دا خیال و چې زه به تقریبا کال نیم بعد چې دی دوباره انډیا ته واپس ځم. خو 3-4 کاله بعد بیا ما ته پته ولګېدله چې د انډیا تګ چې دی دا ناممکن دی او بیا زه دوباره انډیا ته نشم تللی. نو د هغې په وجه باندې چې کله دلته زه پاتې شوم نو زما دا اراده وه چې زه اوس پاکستان ته تللی شم، ځکه د دې نه مخکې که هغه وی زه پاکستان ته تلم نو هغوی بیا خامخا دا پروپیګنډې کوي چې دا خو د ISI کس دی او د ISI د ایجنسیانو سره د دوی لاس دی او د هغوی سره دا ملاقاتونه هغه کوي او په ده باندې خو د مخکې نه دا الزامات لګېدلي وو چې په بنګلادیش کې کومې دماکې شوې په هغې کې هم د ده لاس وو. مثلا هغه بنګلادیش دماکه چې ده هغه داسې په ده پسې وتړلې شوه چې هغې کې کوم کس چې وو هغه د ده فالورز کې وو. مثلا زما ویډیو چې دي دا یو کس ګوري او هغه د هغې زما فالوور دی او هغه داسې یو غلط کار وکړي نو داسې ګماري خو په ما باندې نه راځي، بلکې هغه وی چې زه ما کومه خبره کوله هغه ما ته قانون او آیین د هغې اجازت راکولو او په شریعت او په اسلام کې دننه چې کومه خبره وه حق خبره وه ما هغه کوله. نور د هغې نه که یو سړی هر څنګه مطلب اخلي د هغې ذمهواري خو 2020 کې زما کنفرم اراده وه چې زه به ځم پاکستان ته او زما ویزه هر یو څیز چې دی هغه لګېدلی و. د هغې هغوی وی چې د دې وجه دا وه چې زه به کوم یو ملک ته تلم زما به د پاکستاني امبیسډر سره ملاقات کېدو، هغوی به زما ډېر غټ فین و او زما سره به ډېر محبت کوو، د محبت اظهار به یې کوو. نو په هغه وجه باندې ما دا زړه وغوښتل چې زه پاکستان ته لاړ شم. په 2020 کې ما خپله اراده وکړله چې زه پاکستان ته لاړ شم. خو په 2020 کې کووډ-19 چې دی د وایرس چې کله راغی نو د هغې د وجې نه زما ویزه چې ده زما پروګرام چې دی دوباره بیا کینسل شو او د هغې نه وروسته بیا تر اوسه پورې مثلا زه نه یم تللی. البته زما اوس هم هغه نادر علي دا پوښتنه وکړله چې زما زړه وایي چې ته به اوس زموږ ملک ته دوباره بیا راځې. هغه ورته وایي چې بالکل زما زړه هم غواړي چې زه لاړ شم پاکستان ته. په پاکستان کې د اردو سپیکینګ والا خلکو یو لوی تعداد موجود دی او هر قسمه خلک پکې موجود دي، خو د پاکستان کوم سیاسي ماحول چې دی نو وایي د دې په وجه باندې زما پروګرام چې دی فلحال ډیلی دی. څنګه چې تاسو ته به معلومات وي چې په پاکستان کې سیاسي ماحول چې دی هغه چې یو حکومت راشي یا بلې خپې یو خپې راکاږي چې بل راشي هغه بلې خپې راکاږي. نو د هغې په وجه باندې غیر مستحکم داسې به وایي چې د سیاسي ماحول چې دا غیر مستحکم دی او په دې وجه ډاکټر ذاکر نایک صاحب چې دی هغه وایي چې زما پروګرام چې دی فلحال اوس وشو چې تاسو دوباره انډیا ته تللی شئ. زه به اراده هم شته که نه. هغه ورته وایي چې زما تګ بیخي اسانه دی، مثلا زه نن هم تللی شم خو زما تګ او هلته د هغوی ارست کول او د هغې مین وجه هغه دا وښودله چې مثلا په
په کوم تیزی سره چې اسلام په انډیا کې روان او خپرېدو او غیر مسلم چې وو نان مسلم چې وو هغه اسلام ته راوړېدل، نو دا د هغوی نه د برداشت کېدل نه، او ځکه چې حقیقت هغوی ته ښکاره کېدو چې زه د یو مذهب سپکاوی نه کوم، خو البته هندویزم چې دی نو دا 100% چې دی دا په غلطه باندې روان دی، ځکه چې مثلا د غوا ته مور ویل یا داسې یا د هغې عبادت کول یا ډېرې خبرې داسې دي چې نو کله چې ډاکټر ذاکر نایک وویل چې مثلا په دې خبرو باندې چې ما خلک پوهې کول چې یاره مونږ پیدا کړي چې مونږ له عبادت د چا په کار دی، مونږ له رزق څوک راکوي، مونږ زندګي د چا په طریقه باندې مونږ له تېرول په کار دي، زمونږ رهبر چې دی هغه څوک دی، نو هغه چې خلکو ته ورځ په ورځ په خلکو کې شعور راتللو، خلک مسلمانېدل، نو دا د هغوی نه برداشت نه شو، او په ما باندې د 1916 کې غالبا یو دغه شوی و په بنګلادیش کې یو اټیک شوی و، سفارن په هغې کې چې ومړه شوي وو، نو په هغې کې تاسو وختي دا خبره ما وکړله چې په هغې کې یو کس د ده فیسبوک فالورز و، او هغه انډیا ډاکټر ذاکر نایک صاحب وایي چې زه دومره مشهور نه وم لکه د انډیا میډیا چې زه مشهور کړم، او د هغې مشهورتیا په وجه باندې چې مثلا دغه بم بلاست کې چې کوم یو کس و دا د ذاکر نایک د سپیچز نه متاثر شوی او هغه داسې یو اټیک وکړو، او روزانه مثلا څومره سوشل میډیا چې دا یا دا غټې غټې چینلې چې دي هغې به روزانه زما په باره کې نیوز ورکول، او زه په ټوله دنیا کې فیمس کړلم، هغه خو د مخکې نه هم فیمس و، البته هغه وایي چې زه د دې چینلز او د دې سوشل میډیا خلکو شکریه ادا کوم چې زما له دومره شهرت نور هم راکړ شوی. ډاکټر ذاکر نایک د دې سوشل میډیا په باره کې وویلې چې جزاک الله، او هغې د دې وضاحت هم وکړو چې کوم خلک عربي نه خبر دي په عربي باندې پوهېږي، نو د جزاک الله څه مطلب او مقصد دی، که یو سړي زما په باره کې مثلا څه خبر ورکړی او دغه نیت ښه و، نو د دې مطلب دا کېدی شي چې خدای پاک دې هغه له د دې جزا ورکړي، خو که یو سړي زما په باره کې پوسټ کړی وي، ټویټ یې کړی وي او یا یو خبر ورکړی وي د هغه نیت خراب و، نو د دې جزا هم د دې بدله مثلا الله دې د دغه شان د ده نه خپل بدل واخلي، هغه داسې د دې وضاحت وکړو. ډاکټر ذاکر نایک نه یو تپوس وشو چې د مودي په باره کې ستاسو څه خیال دی او هغه ته تاسو پیغام ورکول غواړئ، نو هغه ورته وویل چې د مودي هغه تکبر چې کوم و چې زه به په الیکشن کې د 400 نه زیات سیټونه اخلم، نو الحمدلله هغه تکبر د هغه ختم شو، هغه مات شو، او هغه وویل چې دا د مسلمانانو دپاره او د اقلیتو دپاره یو خوشاین خبر دی، ځکه چې که چېرته دی په اکثریت کې راغلی وي نو دوی به داسې قانونونه په ملک کې پاس کړي وي چې دی یو کم دی چې کوم هندویزم دی په ده کې، نو هغه شدت پسند دی، انتهایي کټر هندو چې ورته ویلی شي، چې هغه بل نور اقلیت چې دي، مسلمانان چې دي یا سیکان چې دي یا عیسایان چې دي، هغه بالکل نه برداشت کوي، او ده به دا ویل چې زه به هندوستان چې دی دا صرف په دې کې به صرف هندوان چې دي دا اوسېږي، او دا به صرف د هندوانو ملک وي، دا ټول خلک به مونږ کوشش کوو د دې لپاره به داسې پالیسۍ جوړو چې ټول خلک د نورو مذهبونو نه واپس راوړو، هغوی ټول چې دي هندوان کو. الحمدلله هغه تکبر او هغه غرور او هغه کبر د ده مات شو، او په 50% اکثریت هم د وانه غستلو، او حکومت خو جوړ شو، البته خو قانونونه نشي پاس کولی، او دا د مسلمانانو د اقلیت دپاره یو دا وکړله چې مثلا د 370 370 چې کوم آرټیکل دوی په کشمیر په باره کې پاس کړلو چې د کشمیر کوم حیثیت چې اقوام متحده تسلیم کړی و هغه دوی ختم کړو، نو دغه شان قانونونه چې دي دوی د اسمبلۍ نه بیا پاس کولی شو، او دا د اقلیتو د مسلمانانو دپاره انتهایي بد خبر و. ډاکټر ذاکر نایک وویل چې کله چې د 370 آرټیکل دوی پاس کولو نو یو څه کسان په ما پسې راغلل، دلته زما سره یې ملاقات وکړو، او هغوی ما ته وویل چې مونږ د مودي او طرف نه راغلي یو ستاسو سره ملاقات دپاره، تقریبا 15 شپږ ګنټې هغوی زما سره ملاقات وکړو،
او هغوی زما تعریفونه شروع کړل چې تاسو زموږ دپاره ډېر خدمات دي او تاسو د هر یو مذهب دپاره ستاسو سره ډېر ښکلی نالج دی، تاسو په هره موضوع باندې خبرې کولی شئ. نو موږ غواړو چې تاسو واپس انډیا ته موږ بوځو. نو هغوی ویل چې ما ورته وویل چې تاسو مقصد او مطلب څه دی، ستاسو زما نه څه اخیستل غواړئ، څه کار رانه اخیستل غواړئ؟ هغوی ویل چې نه هېڅ خبره نشته. نو ما ورته وویل چې تاسو خو زه د ملک نه راویستی یم، مثلا په ما باندې داسې سختۍ شروع کړي دي او په ما باندې د شاګردۍ الزامونه لګولي. اوس تاسو چې دومره په زما نه متاثره یې او زما تعریفونه کوئ، نو د دې خو څه مین وجه کیدی شي. نو هغه بیا وویل چې په تلو کې بیا ما ته وویل چې د 370 چې کوم آرټیکل موږ پاس کوو د اسمبلۍ نه، د هغې په باره کې چې تاسو د هغې حمایت وکړئ، په هغې باندې سپیچ وکړئ. نو ما ورته وویل چې یاره دا خو زه نشم کولی، ځکه چې دا خو د مسلمانانو سره او د اسلام سره غداري ده. هغوی ته دا خبره مخکې نه ما کړې وه چې زه ستاسو دپاره د ملک دپاره هر خدمت ته تیار یم، خو دوه خبرې چې دي دا چې دا دوه خبرې پکې نه وي چې هغه څیز یو د قرآن او د حدیث خلاف نه وي، او بل دا چې ستاسو د پیسو ما ته ضرورت نشته چې تاسو ما له پیسې راکړئ. ډاکټر ذاکر نایک صاحب وویل چې د دوی دا پالیسي ده چې دوی به اول مثلا ستا تعریفونه وکړي چې په هغه تعریفونو باندې تا واخلي او را دې ولي، که په تعریفونو باندې بیا ونه شوله دوی به د پیسو آفر وکړي، هغه پیسو باندې به په تا باندې خبره ومني. څنګه چې ډېر کسان داسې هغه وښودل چې دا کسان چې دي ملوث دي او که په هغه پیسو باندې هغوی وانه غوښتلې، نو بیا د هغوی سره درېیم اپشن دغه دی چې بیا دې جیل ته وردننه کړي. نو د دې وجې نه بیا انډیا ته تګ چې دی دا ما خوښ نه کړو، او د هغې نه بعد هغوی چې دی بیا د 370 آرټیکل چې دی هغه پاس کړو، د کشمیر هغه آزاد حیثیت چې دی هغوی ختم کړو، او ما د دې بھرپور مخالفت ما ورته وویل چې د دې زه بھرپور مخالفت کوم. ډاکټر ذاکر نایک وویل که دغه ګورنمنټ چې دی د مودي کوم چې شدت پسند هندوان دی، دوی په حکومت مضبوط راغلی و، نو دوی به د مسلمانانو دپاره او د اقلیت دپاره داسې سخت قوانین راوړي وي دنیا ته، او په خپل ملک کې به لاګو کړي وي چې د هغوی زندگی هلته تېرېدل چې دي هغه به ډېر زیات مشکل شوي وي. دوه قانونونه خو دغه و چې دوی کوم پاس کړل دغه نه اسمبلۍ نه. درېیم اوس دوی چې کوم نوی قانون پاس کولو هغه د اوقاف ځمکې وي، مثلا وقف شوي کومې ځمکې چې دي چې هغه په انډیا کې د مسلمانانو کوم وقف شوي ځګونه چې دي نو هغه ډېر زیات دي. بقول ډاکټر ذاکر نایک هغه وویل چې د ډیفنس والا سره درې باډي داسې دي چې د هغوی سره ډېرې زیاتې ځمکې دي. یو انډیا ډیفنس شوله، دویم ریلوې شوه، انډیا ریلوې شوه، د هغې سره ځمکه سوه ده. درېیم د وقف شوې ځمکې اوقاف چې دي کوم چې مسجدونه، قبرستان شو یا مزارات شو یا مدارس شو، دا ځمکې چې دي نو دا 9.5 لاک ایکړ ځمکه چې دا په انډیا کې مسلمانانو چې دا وقف کړې ده دې څیزونو ته، او که چېرې د دوی مضبوط حکومت راغلی وي نو دغه وقف شوې ځمکې چې دی دوی انډیا ګورنمنټ چې دی د دوی پالیسي دا وه چې دا به یې په خپل تحویل کې اخیستله او د خپل ګورنمنټ په نوم کوله به، او بیا به د خپلې مرضۍ څیزونه چې دي په هغې کې څنګه چې دوی د بابري مسجد سره وکړل او هغه یې شهید کړو، دغه شان د مدارس او جوماتونه چې دي او اولیاو کوم مزارات چې دي، قبرستان چې دي، نو دا به ټول دوی شهیدان کول او په خپل ملک ډیفنس یا مثلا ریلوې والا چې کومې ځمکې دي نو د دوی سره به دا شاملې کړې وې، خپل ملک ته به یې ورکړې وي. د مسلمانانو د اقلیتو نه به دغه څیزونه چې دي دا دوی اخیستل او دا قانون دوی پاس کولو. الحمدلله په هغې کې دوی ناکامه شو، د دوی حکومت چې دی هغه رانه 9.5 لاک کنال کومه ځمکه چې دا داسې د واړه ملکونه چې دي د تقریبا د هغې برابر دا ځمکه ده. د ډیفنس سره چې کومه ځمکه ده دا خو د ګورنمنټ ده، یا د ریلوې سره چې کومه ځمکه ده دا هم د ګورنمنټ ده، خو کومه ځمکه چې د اوقافو سره دا وقف شوې ده، مثلا د مسلمانانو پلار نیکه یا غور نیکه ډر نیکه هغه وقف کړې ده نو دا پبلک ده، دا د عوامو ده، د خلکو ته. او مودي چې د انډین ګورنمنټ چې دی هغه دا غوښتل چې د دې مسلمانانو نه دغه ځګونه چې دي موږ واخلو او بیا یې خپل ګورنمنټ ته ورکړو. خو ډاکټر ذاکر نایک وویل چې
کوم مسلمانانو چې د دې لپاره مخکې جدوجهد کړی دی او کوم کوششونه کړي دي د دنیا کم نور اسلامي ملکونو کې کوم وقف شوي ځایونه چې دي هغه دومره محفوظ نه دي څومره چې په انډیا کې دي، ځکه چې هغه د هغې لپاره ډېر یو ښکلی او مزیدار یو بورډ او قانون پاس کړی دی چې هغې ته په هغې باندې نه غیر مسلم چې دی د پاسه پاتې کېدی شي او نه غیر مسلم هغه نیولی شي، نه ګورنمنټ په هغې کې څه کار ساتلی شي، په آئین کې او په قانون کې هغه ډېره زیاته محفوظه شي. بل هغه یوه خبره دا وکړله چې په دنیا کې د ټولو نه ایکسپنسیو کوم کور چې دی مثلا د دنیا کې د ټولو نه ښه بهترین آرامده کوم کور چې دی هغه د مکیش امبانی دی په ټوله دنیا کې چې دا د انډیا د ټولو نه مالدارترین انسان دی او هغه کور چې دی دا د مسلمانانو په وقف ځای د پاسه باندې دی. مسلمانانو دغه ځای چې دی دغه کور چې دی دا هم د مسلمانانو په وقف ځای باندې دی او داسې یو وخت راتلی شي چې د ده نه دا کور او دا ځمکه او دا جایداد تلی شي، نو د دې دپاره هم مکیش امبانی چې دی دا د مودي چې دی رایټ هینډ دی ښی لاس دی او مکیش امبانی دپاره هم دا قانونونه چې دي دوی پاس کوي، کوشش کوي چې د مکیش امبانی دپاره هغوی سکیور کړي د هغوی کور او دا معلومات به تاسو ته وي چې د مکیش امبانی کوم کور چې دی په دې باندې 2 بلین ډالر چې دي تقریبا دا خرچه شوې ده او دا د دنیا د ټولو نه قیمتي او آرامده پرسکون او لگژري کور دی، غالبا 17 منزل دی، نو دا هم د مسلمانانو په وقف شوې ځمکه باندې د پاسه موجود دی. هغوی د دې خبرو نه یریږي که چېرې موږ قانون پاس نه کړو د مسلمانانو د دې اوقافو د وقف ځایونو دپاره، نو د دوی نه دا کورونه او دا جایدادونه هم تلی شي.